په دې ویډیو کې به مونږ په یو دوه درېو خبرو باندې ځان پیو. په تیر پروجیکټ کې مونږ ته څه مسلې راتلې، یو خو به هغه مسلې مونږ هینډل کوو. په پایتان کې چې دا کم ایرر راځي، کم مسلې راځي، پرابلمز راځي او دا ته په خپله باندې هینډل کې، نو دې ته وایي ایرر هینډلنګ. نو مونږ به یو نن په ایرر هینډلنګ باندې ځان پیو. دویمه خبره دا ده چې مونږ به خپل هغه تیر پروجیکټ هغه به امپروف کوو. په هغې کې څه لاجیکل ایررز هم وو، سټرانګ لاجیک نو، هغه مونږ جسټ یو سمپل کیلکولیټر جوړ کړو، هغه به مونږ لږ شانتي امپروف کوو. نو نننۍ ویډیو کې به یو مونږ په فایل په ایرر هینډلنګ باندې خبره کوو او یو چې کوم زمونږ تیر پروجیکټ وو نو هغه به مونږ امپروف کوو. ټیک شو. یو بله طریقه چې په تیره ویډیو کې مونږ په ډیسکټاپ باندې یو فولډر جوړ کړو، بیا مونږ هغه فولډر ته لاړو، هلته کې بیا مونږ فایل جوړ کړو. د څه ملګرو چې وینډو 11 نه وي نو هلته کې هغوی ته بیا ټرمینل نه شو کېږي. نو مونږ به نن د ټرمینل نه شروع کوو. په ټرمینل به یو فولډر جوړو، هغه فولډر به کلاوو، په هغې کې به بیا مونږ یو فایل کلاوو. ګوره دلته کې د وینډو آیکان ته راشه یا دلته کې سرچ ته راشه. ټیک شو. راغې دلته کې سرچ کا ټرمینل TER ورکا، تا ته به ټرمینل راشي. دا دی ما ته ټرمینل راو. ټیک شو. دا ټرمینل کلیک کا، دا کولاو کا. دا ما کولاو کو، دا ټرمینل زما کولاو شو. ښه جي. دا زما ډیفالټ فولډر دی چې دلته کې زما ټرمینل کولاویږي. ستا به دلته کې خپل یو فولډر وي چې په کوم کې ته کار کوې. ټیک شو. دلته کې ټول نه لومبې میک ډایرکټري empty یو ډایرکټري جوړوم او دې ډایرکټرۍ له نوم ورکوم کیلکولیټر. دې زما کیلکولیټر نوم ورکو. زما یو ډایرکټري جوړه شوه په سنرایز فولډر باندې او دې ته ما نوم ورکو کیلکولیټر. دې ډایرکټرۍ ته به ځم څنګه؟ نو CD یعنی چینج ډایرکټري او کیلکولیټر ته به زه وردن شم. اوس وګوره دلته کې سنرایز شو او سنرایز پسې چې کوم دی نو زما یو کیلکولیټر فولډر هم جوړ شو. زه اوس په دې خپل کیلکولیټر فولډر کې دننه یم. ټیک شو. ښه جي. دا کیلکولیټر فولډر به ته کوم ځای کې ګورې، دا ما دې نه بند کو او زه لاړم خپل PC ته. دا خو به یو تا ته دلته کې په دې خپل PC باندې ملاویږي. که چېرې ته دلته کې دا C ته راشې او په C کې ته یوزرز وګورې، ولې چې په یوزرز کې پرته وه نو دلته کې دا دی سنرایز دی. وګوره دا سنرایز زما فولډر دی او په دې فولډر کې دلته کې ما کیلکولیټر دا وګوره دا پکې مونږ غلط نوم باندې جوړه کړې ده، دا به نه ډیلیټ کړو. کیلکولیټر په نوم باندې په دې کې ما دا یو فولډر جوړ کړی دی، هغه ما ته دلته کې شو کېږي. ټیک شو. کله چې زه په سبلایم کې اوس فایل جوړوم نو هغه به زه دلته کې سټور کړم، هغه فایل به زه دلته کې راوړم، دلته کې به سټور کړم او هغه به هلته کې په ټرمینل باندې بیا زه کولاوم. نو یو طریقه دا هم ده چې ټرمینل ته دغه رنګې یوز کولی شي. ټیک شو. ښه جي. ما خپل سبلایم ټیکس کولاو کو، یو فایل جوړوم، نیو فایل دی. فایل مې جوړ کو، واپس په لاړ شي سیو ایز ته. سیو ایز ته به لاړ شي او دلته کې به راشي خپل فولډر به وګورې، خپل ورکینګ فولډر به وګورې. که چېرې ته وایې چې په دې PC کې ګورم، په دې PC باندې وګوره، هغه په دې کې به وي، په C کې به وي، په C کې یوزرز دی او په دې یوزرز کې به ما ته میلو شي سنرایز. دا سنرایز دی. زه خپل فولډر ته ورغلم او په هغې کې چې کوم دی نو کیلکولیټر یو فولډر دی او هغې کې زه دلته کې فایل جوړوم کیلکولیټر ډاټ پای. ما دا فایل دلته کې څه کو، دا ما سیو کړو. ټیک شو. کوډ ما مخکې نه کړی دی. په کوډینګ باندې زیات ټایم به نه خرابوو، په کنسپټ باندې به ځان پوهوو چې په دې باندې مونږ پوه شو. نو په کوډینګ باندې به ویډیو لینتي کوو نه. نو د ریډیمیډ کوډ دی، هغه زه دلته کې پیسټ کوم او په هغې باندې بیا خبرې کوو او په هغې باندې بیا پوهوم چې په پایتان کې مونږ ایرر هینډلنګ څنګه کولی شو. زمونږ تیر پروګرام کې بس ایرر راتلو. ایرر به دا راتله چې کله به مونږ یو فنکشن کال کو او مونږ به یوزر ته وی چې ته ویلیو انټر کا، نو که چېرې هغه به د 10 د 20 یا د 30 د هندسو په ځای باندې به هغه ABC انټر کو نو زمونږ پروګرام به بریک شو. ولې ایرر به راغو او د دغه ایرر د هینډل کېدو به مونږ سره طریقه نه وه. نو په دې کې به مونږ دغه ایرر هم هینډل کوو او چې دا زمونږ کوم لاجیک و هغه لاجیک به مونږ هم امپروف کولو کوشش کوو.
نو ګوره فنکشنز خو دا مخکې شانتې فنکشنز دي دا ګوره دا مغه د ایډیشن دپاره دی دا فنکشن د سبټریکشن دپاره دی دا فنکشن د ملټیپلیکیشن دپاره دی دا موږ مخکې نه کړي دي په دې کې څه خبره اتره نشته دا چې کوم دی د پاور دپاره دی ما دلته کې یو دا زیاتي فنکشن شته دی او په دې کې لږ شانتي په دې ایرر هینډلینګ باندې لږ په صحیح طریقه باندې په یو مچ ایرر هینډلینګ دلته کې موږ ګیټ نمبر دا میسج به موږ ته د مین فنکشن راځي وایل ټرو یو لوپ په چلوما ټرای او ایکسپټ ایرر هینډلینګ د پاره مونږه دا دوه کی ورډ یوز کوو ټرای او ایکسپټ ټرای کې به خپل هغه کوډ لیکي چې کوم ته وی چې دا کوډ د چې کومه چې په دې کې ایرر شته او کنيشته نو کچره په دغه کوډ کې ایرر نه وي نو دا ټرای والا د ټرای لاندې چې دا سونه کمانډ دی دلته کې د ټرای لاندې دا دوه کمانډ دي دا به ایگزیکیوټ شي او که په دې کوډ کې ایرر وي نو دا ایکسپټ والا چې کوم لاین دی دا به ایگزیکیوټ کیږي ٹھیک شو ګیټ فنکشن دی دا چې کله موږ مخکې دا فنکشن کال کو نو بیا په صحیح طریقه پیښ شي خو دلته کې ټرای او ایکسپټ اوس دا څه شی دی ویلیو ایرر ایکسپټ ویلیو ایرر پیتان سره سټ ډیفالټ ایکسپشنز دي چې پای باندې دیتا تا ویلیو درکې څنګه چې ته موږ اکثر موږ ته ایرر راشي نو یا وایي چې ویلیو ایرر دی یا وی زیرو ویلیو ایرر دی پیتان سره نور هم داسې بلټ ان جو کیورډ دی چې هغه ایرر پاغه باندې هینډل کوي ٹھیک شو مونږ دلته کې خپل هم هینډل کولی شو دی باندې بلګي خبرې ورستو کو لږ شانته پدې مین فنکشن ترازو ځکه چې زمونږ نور فنکشن ټول بر او مغه شانتي دي صرف دا یو فنکشن پکې بدل دی ګیټ نمبر دا فنکشن پکې مونږ نه اچولې دی باقي دا پروګرام مونږ مخکې نه کړی دی دلته کې تو ګورا چې کله مین فنکشن زما شروع کیږي نو یو مین میسج یوزر ته ورکوم چې ویلکم ټو سیف کیلکولیټر زه ورته چې د کیلکولیټر ته په خیر راغی اومغه وایل ټرو دی اومغه فنکشن دی دلته کې صرف ټرای یوز کوم ټرای په ټرای کې به هغه کوډ دما کم کې چې زه ګورم چې په دې کې چې ته ایرر خو نه راځي که په هغې کې ایرر راتلو نو دغه ټرای والا چې کم کوډ دی دا ټوټل کوډ دا زه لږ زوم ان کوم دا ټرای والا چې څونه کوډ دی دا به ایگزیکیوټ کیږي تر دې ځای پورې دا ور دا ټول انډر ټرای دی که په دې کې څه ایرر نه وي دا کوډ به ایگزیکیوټ کیږي مونږ ته به څه ایرر نه ملاوي خو که چېرې په دې کې څه ایرر مونږ ته ملاو شو نو زمونږ پروګرام به بریک کیږي نه بلکې د هغې په ځای باندې به پرنټ شي چې ان ایکسپیکټډ ایرر اکرډ مونږ ته خپل پروګرام یو ایرر راکړي د ایکسپټ کیورډ په تور باندې دې ته وایي ایرر هینډلینګ ٹھیک شو ټرای کې به خپل هغه کوډ ولیکي کوم چې ته ایگزیکیوټ کول غواړې که په دغه کې کوډ کې د ایرر راتلو نو ستا پروګرام به بریک کیږي نه ستا پروګرام به کنټینیو وي دا ایرر به په خپل باندې هینډل کی او دلته کې به وې کچره په ما په دې پروګرام کې څه ایرر راغو نو ایکسپشن ایز ای دا ایز ای مونږ جرنل یوز کوو دا هر قسمه ایرر د پاره یوز کوو او دلته کې چې ایکسپشن وګورئ نو ایکسپشن زیرو ډیویژن دا بلټن دی دا مونږ د سپیسیفیک کار د پاره یوز کوو یعنی دلته کې د زیرو ډیویژن د پاره یوز کیږي او دلته کې تبر وګورا نو دلته کې د ویلیو ایرر د پاره یوز کیږي دا پیتان سره بلټن دی کچره ته دا یو نه یوز کول غواړي نو مې یوز کوو دا د سپیسیفیک ایررز پیدا کېدو لپاره دی لکه ویلیو ایررز په دې باندې نیوي شمه په دې باندې د زیرو ډیویژن ایرر نیوي شمه او په دې باندې زه جرنلی هر قسمه ایرر نیوي شمه هر قسمه که زم چې دا سه ان ایکسپیکټډ ایرر راشي نو زه دا ایکسپشن ایز یوز کما او ځکه کې یو میسج پرنټ کما چې ورستا په دې پروګرام زما په دې پروګرام کې چې کوم دی نو یو ایرر راغو ان ایکسپیکټډ ایرر دی مونږ ته پته نشته خو ایرر پکې راغو کم از کم پروګرام به بریک کیږي نه پروګرام به روان وي ایگزیکیوټ کیږي به ماته یو میسج راکړي چې ایرر راغلی دی او فائنلی دا ما دا کم کارو چې کم دا ما ته جرنل لیکل دی کدا ته نم لیکي په دې فرق نه پروزي خو اټ لیست دا به دواړو سره راځي دا به هم دې سره راځي او دا به هم دغه سره راځي دا به بای ډیفالت راځي فائنلی به دا راځي یعنی څنګه چې اف ال اف او ال اس وی دا شانتي دا فائنلی چې کم دی مونږه یوز کولی شو کسه ما کوېسچن دی په ګروپ کې بیا کوېسچن وکړه زموږ د واتس اپ ګروپ شته یا کمنټ وکړه ټیک شو ها دا خو شو اوس دلته زرا زما دا وایل دا ټرای کوما پرنٹ کوما سو
دلته کې دا وایم چې ما سره دا اپریټرز دي اویلیبل اپریټر را سره دا دي او دا ایگزیکټ د پاره د سر نه یوزر ناخلمه چې ای ماته انټر کا کته ایگزیکټ کېدل غواړي د پروګرام نه دا بالکل د سر نه زه هندل کول مالا پکار دي ټیک شو او مخکې شانتي او پی ټي اپریټر یو ویریبل می واشتو په دې کې می ویلیو واشته د یوزر نه چې اپریټر راته انټر کا او دا مې دلته کې سټریپ کا دا سټریپ فنکشن څه کوي کچره یوزر دلته کې سپیس میس ورکو دا پلس نشانه ورکول او د سره سپیس ورکو مخ کې ته سپیس ورکو بعد کې ته سپیس ورکو دا سټریپ فنکشن بعد دغه اپریټر نه دا سپیس ختم کی او زما په دی او پی ټي ویریبل کې با پیور دغه ابجیکټ راشي فار ایگزامپل یوزر پلس انټر کو وسره نه وسره سپیس هم ورکو نو دا سټریپ فنکشن با دا سپیس ختم کی صرف دا پلس په ماته پریږي نو په او پی ټي کې به ما سره اپریټر راځي اوس اف اپریټر په دې ویریبل کې دا بلوم به زه د ایگزیکټ د پاره چې کومه چې په دې کې ای خونه دا د اپر ور سره سکی کچره یوزر سمال ای ورکو نو دا ډاټ اپر چې کم دی دا د پسټرینګ باندې مونږه اپلای کولی شو د پیتان بلټ ان فنکشن دی او دا لوور کریکټر چې کم دی نو هغه یعنی سمال کریکټر بیگ کریکټر ته یا کیپیټل کریکټر ته چینج کی نو که څوک سمال ای ورکی نو هم به دا کیپیټل ای ته چینج کی او دا به مونږ چیک کو چې دا د ای برابر دی یعنی د یوزر چې کم دی نو ایگزیکټ کیږي د ای ورکړل دی کنه دا مونږ بالکل په سر باندې چیک کوو که یوزر وتل غواړي نو دا مونږ په سر باندې چیک کوو یو اف سټیټمنټ دا شو که چې یوزر دا ای ورکړي وي بریک پکم دلته د بریک او د کنټینیو کانسپټ هم زمونږ کلیر کیږي دا لوپ ز ان ایکسپیکټډلی بریک کوما کچر یوزر ای ورکو او د ایگزیکټ کېدل غواړي د لوپ وایل لوپ نه وتل غواړي نو زه بریک کی ورډ یوز کما او زه د وایل لوپ نه وزما دا وایل لوپ زه بریک کما ټیک شو یعنی کنډیشن ټرو دی خو زه بریک کول شم د دې بریک کی ورډ په توګه باندې او کچري دلته کې اوس دا آپشن په یو لیست کې هم چیک کول شم یعنی زه دا ویل شم چې اف آپشن نٹ ان نو نٹ ان په پلس کې وګوره بیا په ماینس کې بیا په ملټی بیا د اسټریک کې بیا په فارورډ سلیش کې بیا د پاور په اپریټر کې نو دې په ځای باندې زدا په یو لیست باندې هم اپلای کولی شم چې زوی ما چې د اپریټر ز ګورم د او پی ټي ګورم چې په دې کې د دینه علاوه څه بل څه دي نٹ ان په دې او پی ټي کې چې د یوزر مال سزلته کې راکو نو هغه په دې کې شته که په دې کې نشته دینه علاوه بل څه دي نو که چېرې هغه د دینه علاوه بل څه دي نو زه وایم چې ان ویلډ اپریټر د غلط راکړ دی یوزر ته وایم او کنټینیو بکم نو ګورم دلته کې اوس ما کنټینیو کوالته کې چې با اپریټر غلط ورغونو زما پروګرام به بریک شو دا لوجیکل لاجیک هندل ایرر هندلینګ دی دا د لوجیکل خپل ایرر هندل کوم دلته کنټینیو کی ورډ یوز کوم کچره یوزر غلط ورکو فار ایگزامپل یوزر چې کم دینو انډرسکور ورکو یوزر چې کم دینو امپرسن ساين ورکو یوزر چې کم دینو @@ ساين ورکو یا اے بی سی ورکو د اپریټر په ځای باندې یا 1 2 3 د اپریټر په ځای باندې ورکو نو زه کوم زه مکه چې غلط اپریټر راغلی وي نو کنټینیو کا دا لوپ د سر نه بیا شروع کا خو لوپ بریک کوما ایرر ما ته ما جوړوا ولې چې ما ورته ویلې چې چر دې اپریټر کې په دې او پی ټي کې دین علاوه بل سره غنو دا لوپ د سر نه دوباره کنټینیو کا ٹھیک شو دلته کې ما هغه ایرر یو قسم لا هم ما هندل کو نو په داسې طریقه باندې موږ هم لاجیکل طریقه باندې موږ هم ایرر چې کم دی نو هغه مونږه هندل کولی شو خو پایتان سره چې کم دی نو ټرای او ایکسپټ یو طریقه کار دی چې د دې په طریقه باندې مونږ خپل فایل کې یا په خپل پروګرام کې ایرر را پیدا کولی شو زمونږ د پروګرام یو وایسه ده او پاغه کې ایرر دی هغه د پټرای کې بند کما سمپل خبره ده از پټرای کې بند کما او زه چک کما چې تر کوم ځای پورې زما شک ته تر هغه ځای پورې پټرای کې بند کما او دا غي نه پس وته ایکسپشن ایز ایو لیکما ما سره 4-500 لاین اف کوډ پروګرام دی پاغه کې ماته یو ځای کې ایرر راځي ٹھیک شو نو زه دا ګورم چې دا ایرر ماته کم ځای نه جنریټ کیږي نو زه چې کم لاینز باندې زما شک وي نو زه هغه چې کم دی نو پټرای کې دنه واخلم او چې کم ځای پورې اخلم او دا غي نه بعد چې کم دی نو ایکسپشن ایز ای یوز کما چې زه ما یاره دلته کې یو ایرر چې کم دی نو هغه راغلی دی په دې پروګرام کې ایرر دی نو زما به دا ایگزیکیوټ کیږي که پاغه کې ایرر نه وي نو ازما مخکله لینونه به صحیح طریقه باندې ایگزیکیوټ شي ٹھیک شو ها نو بس یو خدا خبره شو اوس مخکې شانتي ویریبل دی ما د یوزر نه واشته یو مې په ایکس کې واشته فرست نمبر ز په ایکس ویریبل کې اخلم او د لپاره ز ګیټ فنکشن یوز کوم ګیټ نمبر فنکشن یوز کوم د لپاره ز ګیټ نمبر فنکشن یوز کوم دا ګیټ نمبر فنکشن دا ور نه دا د تر سره لګم
دلته زه دا رالیږم دلته زه په پیرامیټر کې دا رالیږم انټر فرست نمبر. ٹھیک شو. دا فرست نمبر به چېرته راشي؟ دا به په دې میسج ته راشي. دا به دې میسج ته راغو. وایل ټرو کنټینیو لوپ کې چلو ما ویلیو فلوټ تاړو ما په تیر پروګرام کې مونږه انټیجر تاړو دې کې مونږه فلوټ تاړو یوزر فلوټ هم ورکولی شي او انپوټ دا میسج بدلته کې راشي دا بدلته کې شو شي او په دې میسج کې بس وی چې انټر فرست نمبر ما ته فرست نمبر انټر کړه چې کوم میسج دا غځ نه راځي هغه بدلته کې شو کیږي ریټرن ویلیو دا ویلیو به ریټرن کیږي ایکسپټ ویلیو ایرر د دې ویلیو یعنی 1 2 3 د انسو په ځای باندې پکې چا څه کریکټر ورکو یا پکې اے بی سی ورکو نو ماته بس وایي چې invalid input please enter a valid number. نو زه دا ویلیو ایرر چې کوم دی دغه شانتي هینډل کولی شم زما پروګرام به بریک کیږي نه. نو په داسې طریقه باندې زه هم کولی شم دلته کې زه دا فنکشن ډایرکټ هم داسې کال کولی شم یعنی ګوره زه داسې هم کولی شم دا زما نمبر دی نو ما صرف د دې انپوټ اشتو لپاره یو بل فنکشن جوړ کو get نمبر. دا فنکشن ته په مختلف طریقو باندې یوز کولی شي ډیپند آن لاجیک ته چې ته په کوم لاجیک باندې یوز کې د دې نه اسانه لاجیک باندې هم یوز کولی شي د دې نه کمپلیکس لاجیک باندې هم دا یوز کیږي او پتا باندې ډیپند کوي. کنه پیږي بیا ماته کمنټ وکا یا په گروپ کې کوېسچن وکا ضرور به په سر خلاصوم. ٹھیک شو. ښه دا فنکشنونه کال شو یو ځل چې کوم دی انټر فرست نمبر ورته لاړو یو نمبر راغو بیا دویم نمبر راغو بیا په دې آپشن باندې په دې او پی ټی باندې ما چې کو لګولو اف سټیټمنټ په لګوم اوس دلته کې یو بل خبره ده یو دا اف دی یو دا اف دی یو دا اف دی او دا نور چې کوم دی نو دلته کې ال اف دی په دې کې فرق څه دی په دې باندې له شانت ځان پوي کا هر ځل چې کله اټریشن کیږي او دا کوډ ایگزیکیوټ کیږي نو دا اف سټیټمنټونه چې څومره دي دا به هر ټایم کتل کیږي او دا و چک کیږي. ٹھیک شو. خو چې اف سره کله الف وي نو یا خو به دا اف فایل ایگزیکیوټ کیږي یا به دا الف فایل ایگزیکیوټ کیږي دا به نیګلیکټ کیږي یا به دا بایپاس کیږي او کچره دا ایگزیکیوټ شو نو دا نور ټول به بایپاس کیږي کچره دا ایگزیکیوټ شو دا نور ټول به بایپاس کیږي په الف کې دا فرق دی اف په ایگزیکیوټ کیږي که اف ایگزیکیوټ نشو هغه بایپاس شو نو الف په ایگزیکیوټ کیږي که الف والا ایگزیکیوټ شو نو هغه به ایگزیکیوټ شي نور به ټوټل بایپاس شي که هغه الف والا پسې بل یو الف ټرو وي نو هغه الف په ایگزیکیوټ شي ورپسې چې کوم نور دی هغه بایپاس شي او لاست کې چې کله تا ایلس یوز کړی دی نو اخره کې کچره ټول غلط وي نو ایلس په ضرور بیا اپلای کیږي او ضرور به ایگزیکیوټ کیږي او اف سټیټمنټ په هر مرتبه چې کله میټریشن کیږي اف په ضرور چک کیږي نو هر مرتبه باندې به دا ای چک کیږي چې ای خو یوزر نه ورکړي او هر ځل به چې کم دی دام چک کیږي چې د دې اپریټر په ځای باندې انویلډ اپریټر خو یوزر نه ورکړي دا به هر ځل چک کیږي ورپسې به هر ځل دام چک کیږي چې په دې کې پلس دی او که په دې کې بیا الف کې ماینس دی دا د سره کنیکټ دی دا اف دا الف سټیټمنټونه ټول چې کم دی دا چا سره کنیکټ دي دا د سره کنیکټ دي دا د اف سټیټمنټ سره کنیکټ دي. ٹھیک شو. ښه دلته کې زه ډیویژن مې ورکو اوس مې ډیویژن ورکو ټرای کوم سو ریزلټ 1 ریزلټ 2 دا که زه په 0 باندې ډیوایډ کوم نو دا د میتھمیټکس د رول خلاف دی ماته ایرر ملاويږي. دلته کې ایکسپشن ایز هم یوز کولای شم دلته کې ایکسپشن ایز هم یوز کولای شم خو دا ځکه نه یوز کوم ایکسپشن ایز چې بس ماته پته ده چې زه د 0 ډیویژن د ایرر د لپاره دا کوم نو ماته دا پته ده ځکه دا سپیسیفیک چې کوم پیتان سره بلټ ان ایرر هینډلینګ د لپاره دا کیورډ راغلی دی دا یوز کوم کني زه بالکل دا طریقه دلته کې هم یوز کولی شم او دا میسج دلته کې پرنټ کوم یا به زه پرنټ کوم چې ان ایکسپیکټډ ایرر فار ایگزامپل خو دې ایرر ماته پته ده چې دا 0 ډیویژن ایرر دی نو زه ایکسپټ کې صرف دا 0 ډیویژن ایرر کیورډ استعمال کوم. ٹھیک شو. हाँ जी دا प्रोग्राम सेव को सबलाइम टेक्स्ट के लगे हम कंट्रोल इस तरह दा मा कंट्रोल इस तरह सेव को और दा दी जना होम एग्जीक्यूट को लेशमा दा दा प्रोग्राम दलते के दा एग्जीक्यूट ते और माता कंट्रोल वाला दे रहा था वही चीज स एंटर का जो एंटर को स्मॉल ई फिनिश्ड ऑपरेशन फिनिश्ड. ठीक शो. ये ऑपरेशन फिनिश खुदा बजो प्रोफेशनल तरीका बांधे रन को دا ټرمینل ته راغم. ٹھیک شو. په دې ټرمینل کې چې کم دی نو ما یو کیلکولیټر فولډر جوړ کو زه دې فولډر ته راغم په دې فولډر کې ما سره یو پایتان فایل دی پایتان دا غوینوم چې کم دی نو کیلکولیټر ډاټ پای دی دا وځه
एग्जीक्यूट कमा दा मारन को सही शो वेलकम टू सेफ कैलकुलेटर टोडन नुन बे माता दा मैसेज रागो और दा मैसेज चे कम दे दा मैसेज माता दी जेंदा रागो ठीक शो वेलकम टू सेफ कैलकुलेटर ब्यावर पसी माता रागो चे अवेलेबल ऑपरेटर मा सर चे कम दे दादी او ای کچرته د پروګرام نه ایگزیکټ کېدل غواړي وتل غواړي نو بیا ای انټر کا ای دا اویلیبل اپریټر چې کوم دی نو دا دی او دا انټر د ایگزیکټ کېدو د پاره چې کوم دی نو ماته ای انټر کا ټیک شو انټر اپریټر زه یو اپریټر ورکوم او زه غلط ورکوم اپریټر ټیک شو ما ته دا اپریټر نشته فار ایگزامپل زه دا اپریټر ما ورکو دا ما دا اپریټر په ځای باندې ما ته څه وایي زما پروګرام پورا بریک نشو ما error handling کړی دی invalid operator select operation finish invalid operator دی ما ته راکو ما ته صحیح اپریټر راکا دا اپریټر ما سره نشته دلته کې زه چې کم دی نو اوس پلس اپریټر ورکو پلس مې ورکو چې پلس مې ورکو نو ما ته وایي چې انټر فرست نمبر ما 20 ورکو سیکنډ نمبر مې 10 ورکو ٹھیک شو نو ما ته څه وایي چې د ایډیشن از 30 اپریشن فینش دا اپریشن فینش چې بار بار راځي نو دا ما ته ویلې دي چې دا د دې څنګه راځي چې فاینلی ودا ضرور پرنٹ کیږي فاینلی ودا ماته ضرور راځي دا د دې څنګه ماته پرنٹ کیږي ٹھیک شو بیا یو اپریټر ورکوم دلته کې ډیویژن اپریټر ورکوم اپریټر ډیویژن ورکوم نمبر په ځای باندې غلط ویلیو ورکوم ماته سو انویلډ انپوټ پلیز انټر ا ویلډ نمبر دا کوم ځای نه راغو دا دې څنګه ماته راغو دا وګوره دا انپوټ اخلم دا ماته دې څنګه راغو وای انویلډ انپوټ پلیز انټر ا ویلډ نمبر دا ز ایرر هندل کوم کچره ما دلته کې دا ټرای او ایکسپټ نو یوز کړي نو ما تبا ما دا پروګرام بوز بریک شو او زما پروګرام په ځای باندې ولاړو زبته نه بهر ته وته ما دلته کې زه ایرر راشي نو زه دا پروګرام نه زما پروګرام بریک کیږي نه ځکه چې زه ایرر هندلینګ یوز کوم په پایتان کې ٹھیک شو حاجی ها ډیویژن کوم او فرست نمبر چې کوم دی 20 ورکوم او بل نمبر 0 ورکوم ځکه چې ما 0 دا ایرر چې کوم دی نو هم زه دغه کوم وګوره ایرر کین ناٹ ډیوایډ بای 0 دا کوم ځای نه راغو دا ما دلته کې هندل کړی دی کین ناٹ ډیوایډ بای 0 دا زه د دې ځای نه ورکوم کین ناٹ ډیوایډ بای 0 دا زما دا ایکسپشن دی کچره دا ما ایکسپشن نو ورکړی زما پروګرام به اوسه پورې بریک شوی نو زه وایم کچره یوزر په یو نمبر کې مطلب دا دی 0 ورکو په دویم نمبر کې او په 0 باندې ډیویژن نه کېږي د میتھمیټکس ضرور خلاف دي نو دا غیر هندل کولو لپاره زه دلته کې میسج ورکوم ٹھیک شو باقي خدا عمره شانته پروګرام دی ټوټل لدین ایگزیکټ کیږم ای ورکوم او زما پروګرام فینش شو زه د خپل پروګرام نه بهر راووتم پدې کې کته ته سم مسله واس د دې کوډ کچره داته ته پکارو دام ته پروواید کما اسانه ده زباته لینک در کما او کته ته پدې کې سم مسله واس پرابلم او په کم ځای کې نه پیری زمونږ د واتس اپ گروپ شته پاغه کې کوېسچن ضرور کوا او زه به ضرور سره خلاصوم نیکسٹ ویډیو کې به بیا په یو بل مینی پروجیکټ باندې خبرې کوو دا غینه پس په زمونږ د پایتان فنډامنټل کورس چې کوم دی دا کمپلیټ شي او ان شاء الله بیا مونږه ویب ډیولپمنٹ باندې کار شروع کوو د خپل ځان او چاپیریال ډېر زیات خیال ساته د لوی الله پامان